دغه وخت کې ته چې په کوم حالت کې یې په دې کې د الله جل شانه د راضي کولو کوشش کو داسې اعمال کوه چې الله جل شانه پہ راضي کیږي بعض خلکو خپل ژوند تقسیم کړي ابھی میری تعلیم جاری ہے میں نماز اور تسبیح اور ذکر وغیرہ نہیں کر سکتا میری تعلیم کا مسئلہ ہے جب تعلیم ختم ہوتی ہے تو پھر میری نوکری کا مسئلہ ہے کبھی وہاں جانا انٹرویو کے لیے کبھی یہاں جانا ہے یوزه تتللی بلزه تتللی او زمانو کوي د اوس دی مزونو ته د سيزونو ته نشم وزګاری چې کله دا غین وزګار شي نو قریب تر لاس شوا اوس مې دا واده د کور مسله ده چې کله واده شي به مصروفیت ډیر شي بیا غي ته بچو ته د خرچ راړو مسلې چې کله بوډا شي او زوړ شي نو بیا وای چې اوس بکینم په جمعات کې الله الله بکوم زما د ذکر کولو د خدای د یادولو وخت دارالو نه الله جل شانه بندگی من المهد الى اللحد د زانګو د مور د غېګ نه واخله تر قبر پورې ده خو د زانګو نو د مور د غېګ نه به تربیت د ماشوم تر بلوغ پورې مور او پلار کوي د الله بندگی به وته خی او د بلوغ نه واخله تر قبر پورې دا په انسان باندې په خپل فرض مالی بندگی قولی جانی التحیات لله والصلوات والطیبات دا ټولو په رز البته د حالات دي د فقیر دی الله جل شانو په د باندې د وسو طاقت نه زیات بوج نه چي د بیمار دی الله جل شانه د وسو طاقت نه زیات بوج پنه چي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا آیات نازل شو ومنهم من عاهد الله بعضی په دې منافقینو کې دا هغه دي چې دا الله سره لوس کړی دی لئن آتانا من فضله کما تخته مال راکو لنصدقنا نو زب صدقه ډیر ورکوم ولنكونن من الصالحين او زب نیک سړی جوړ شي بیا به نیکی اختیار کړ فلما آتاهم من فضله بخلوا به چې کله الله جل شانو خپل فضل او مال ورکو بخلوا به نو دې سړی شومتیا وکا او د مال نه ورکولو صدقه نه ورکول وتولوا او د اعراض کو د الله او د الله د رسول حکم نو هم معرضون او دی وو اعراض کوونکی فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الله پاک فرمایي دی عمل پسې د دې پزړونو کې الله جل شانو نفاق وکړلو کفر او نفاق د کفر هغه درجه ده چې ډیره سخته ده قران کریم کې الله پاک فرمایي ان المنافقین فی درک الاسفل من النار منافقان د جهنم د دوزخ په لاندې طبقه کې او لاندې طبقه د جهنم ډیره زیاته سخته ده په اعتبار د عذاب سره نو دا غي عمل په وجبانه فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه تر قیامت پورې و الله جل شانو د دې پزړونو کې نفاق کړلې بما اخلف الله ما وعدوه دا نفاق ولې رالو بما اخلف الله ما وعدوه ځکه چې د الله سره د کړي وعدو خلاف وکړ وعده دا کړي و چې زب صدقه ډیر ورکوم به فرض زکات هم نه ورکوم دین معلومه شو چې کله د انسان ظاهری عمل هغه خطا روان شو هغه د پزړه باندې اثر کوي په ایمان باندې ما صرف او صرف دا خبره تاسو ته کوله چې نن سبا معاشره کې هر طرف ته فتنې دي د ګناه دعوتونه دي خي طرف ته ګس طرف ته وړاندې رستو بارا لاندې هر طرف چې ګوري ګناه ته دعوت شیطان مختلفو زینو کې جالون فارکړي دي او دامونه یې خېري کوشش کوي چې خلک پکې راګیر کی او زما عزتمندو د ګناه ارتکاب سره او خصوصا چې مسلسل یو ګناه سړی کوي دې سره ایمان سخت خطر کې بروز نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا آیات نازل شو دی آیات نزول سره د دې کس د قوم یو سړی صحابي د پیغمبر علیه السلام صحابیو په دې مجلس کې ناس هغه څنګه دا آیات واوریدل په دې موقع نازل شول نو ظاهره ده چې د قوم یو فرد بد کارو کې نو ټول قوم په بدنامي او چې ښه کار څوک کوي نو د ټول قوم د پاره د سر اوچتولو ذریعہ ګرځي هر یو سړی وایي دا زما د قوم سړی نو دې سړی چې کله دا غلط کار وکړ نو ټول قوم د پاره دا د شرم او د پیغور خبره وا غلط نه پاسې دو فورن او د سحرالو سعلا بس او د ته وایي ته تباشه برباد شي مونږ دې ځان سره او شرمولو
ستا په باره کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې آیات نازل شل او فوراً سے چل کو شابه هغه ساعت پنډ په سر کو مال را روان کو چې د الله رسول ته یوسي دا مال ورکول دا د الله او د الله د رسول د وجه نه او د ایمان په خاطر نو دا د دنیا د ننګ او شرم د وجه او دا آیات ساتي چې کله په نیک عمل کې للهیت نی دا الله د پاره نی الله جل شانه سره دا غي قیمت دی. الله پاک فرمایي چې چا د پاره د کړه غي نه وصول جنازې ته چې خالص د الله د رضا د پاره دا زما مسلمان ورو داغه په ما پورې حق ته زکزم د یا د کشران مشران زمونږ د مشرانو جنازې ته راغلي دي وکنه زه وته زم د بیمار ته پوسټ زه دا زما مسلمان رور دی بیمار دی په دې بنیاد زه د تپوست زم د زما تپوست راغلی دی کنه هغه دې پوښو کارې پوښ دا کمزور دی زه سره مدد کوم د یو وخت کې مالدار او تکړه زه کمزور هم زما خو مدد نو کړي په دې بنیاد نه کړي او کنو کړي بس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس الواصل بالمکافی صله رحمی کون کې رشتہ پالون کې هغه سړی نه دی چې هغه مکافات کوي برابر سره برکات سات دای کړي دي نو مونږ ځکه داسې کوو دای نه دي کړي نو مونږ نه کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا صله رحمی نه ده صله رحمی په حقیقت کې دا ده چې یو سړی قوم پرېښي او د بیان د قوم سره کوي رونو پرېښي دی او د رونو سره کوي ترونو پرېښي دی او د ترونو سره کوي ماماګانو پرېښي د ماماګانو سره کوي او نور چې څومره خپل خپلوان دي هغوی ورسره تعلق نه ساتي او دی ورسره کوي دا صله رحمي کوي ځکه چې دی د الله دپاره دی غریب و مسکینو هغوی تکړه هغه وخت کې هغوی پروا نه ده ساتلي دته الله جل شانه ورکو مال دی رونو ته ځان رسوي خپلو خپلوانو ته ځان رسوي دا صله رحمي کوونکی دی د ده په مال کې به هم برکت وي د ده په ژوند کې به هم برکت وي د ده په اولاد کې به هم برکت وي دنه به الله جل شانه هم راضي دی سړی ما در اوچت کو صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ترا وته وی چې سیب دا مال والا دا الله په لار کې قبول کا دا الله رسول وته فرمایل زما ستا مال نه دی پکار زه الله جل شانه ستا د مال غشتونه من کړم زه خپل کار کوم دا څومره لوی ذلت دی چې د الله رسول او فرمایي او غدا وی چې زه الله من کړم یو سړی ته په دنیا کې وای چې ستا مز نه دی قبول خدای نه قبول څومره لوی شرم دی مز بکوي دا خو الله پاک موږ پردا چھوڑی دی بنی اسرائیلو کې چې بچا ګناه وکړه بیا به په دروازه لیکلی فرښتو چې دې سړی بیګا دا ګناه کړی ټول خلکو به قتل ګناه به د خلکو ته پته ولګي دا غي سړی الله جل شانو په دې امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره لوی احسان کړي چې جرایم کیږي او دا غي نه پس د دې عیب خلکو ته نخ کوي خدای په پردا شي د دې نه پیدا غشتل پکار چې سړی ځان ملامت کی چې ګوره ګناه کې مسلسل الله جل شانو در باندې پردا شي کلونه وشل دي ګناه نه وړي او که تا خدای رسوا کی د خلکو په مخ کې دا څومره لوی رسوایی رسول الله صلی الله علیه وسلم